خورول دا د چپوالي نه بهتر دي او د فضلو خبرو نه چپوالی افضل دی. نننی حدیث کې دو احادیث مبارکه به وایو. یو حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی چې تحفة المؤمن الموت، چې په دنیا کې د مؤمن د پاره تحفه څه شی دی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او فرمایل چې الموت دا مرګ دی. مرګ د مؤمن او د مسلمان د پاره تحفه ده. د هغې وجه دا ده چې انسان په صحیح معنو سره مسلمان او مؤمنی، نو په دا مرګ کې چې څنګه د مرګ وشي، انتقال وشي، نو ملاقات د الله سره کیږي. ټول څوک سره سبحان الله وایي. نو د دې نه لویه تحفه د مؤمن دپاره بله نشته. وی ابراهیم خلیل الله چې کله وفات کېده، د مرګ پرښته راله. د مرګ پرښته چې کله عام انسان له راشي ورته ښکاره کېږي، خو لیکن ډایرکټ روح قبض کوي. او یو د پیغمبر وجود دی چې کله پیغمبر له د مرګ پرښته راشي نو تپوس ترې کوي، یاره جي راغلي یو د خدای په اذن باندې او ستاسو نه روح قبض کوو. لکه موسی علیه السلام ما مخکې ویلي، موسی علیه السلام له پرښته راله، وی حضرت ټیم دی برابر شوی دی، وفات کېږي به. هغه له غوسه ورله او یو هغه پرښته د مرګ اسرائیل علیه السلام یو تتوڼه وو، چې یو تتوڼه وو، هغه دومره نبوت والا تتوڼه وه چې سترګه یې ترې ویسته. چې څنګه یې ترې سترګه ویسته، نو سترګه یې لاس کې نیولې وه او په منډه اسمان ته یې منډې والې او سترګې خدای ته وښوله، خدایه زه خو ورلم، هغه بنده دی ډېر جلالي دی، یو تتوڼه یې ووالم او سترګه یې رانه ویسته. الله ورته وی زه بیا ورشه، وایي نه خدایه زه خو بیا نه وردم، اول کوي. د خدای پیغمبران چې دا د خدای عجیبه مخلوق دی که نه، الله ته ډېر نیازبین دي که نه. خدایه زه نه ورځمه، اول کوي. الله ورته طریقه درته ښیمه که نه، ورشه چې ښکته ورکو شو، الله ورته طریقه وښوله. وایي اسرائیل علیه السلام بیا په یره یره راغی چې بیا مې ونه وایي. وایي بیا هلکه، وایي ته بیا رالې؟ نه جي بس یو مسلې له راغلی وه. وایي څه مسلې له راغلې؟ وایي الله راته یو څاروي ښولی دی، الله وایي چې په یو څاروي باندې لاس راښکه داسې. نو د دې څه مطلب؟ نو الله وفرمایل چې په دا څاروي باندې ته لاس راښکې او د دې لاس ته لاندې څومره ویښته راله، نو هغې عمره کاله عمر به ستا بیا. نو دا موسی علیه السلام ورته د هغې نه پس به بیا څه کېږي؟ نو حضرت بیا به وفات کېږي. وی ښه، نو چې بیا وفات کېږم اوس ولې نه وفات کېږم؟ روح ته الله قبض کو، وفات شه. زما محترم د انبیاو عجیبه دغې. نو ابراهیم خلیل الله چې کله وفات کېده، پرښته وله راله، حضرت ټیم برابر دی جي روح قبض کومه. نو دی ورته وایي چا رالیږلې؟ وایي الله رالیږلې ما. نو دا ابراهیم علیه السلام پرښتې ته وایي، وی دا زما څنګه الله د ما څنګه دوست دی؟ وی خدای ته ووایه چې ته د ما څنګه دوست دی؟ یو دوست بل دوست مړکول غواړي؟ وی الله ته ووایه. پیغمبرانو الله سره د راز او نیاز خبرې وي. وی دا پرښته په بره وخته، الله ته وی ربه ابراهیم خلیل الله خدا وی چې دا الله زما څنګه دوست دی؟ یو دوست د بل دوست مرګ څنګه غواړي؟ نو الله هم ډېر حکمت والا ذات دی. ورته ووایه چې ته څنګه دوست دی چې د خپل دوست ملاقات ته تیار نه؟ په دا مرګ کې خو د ما او ستا ملاقات دی. ډایرکټ پرښته راکوده شوه، ابراهیم خلیل الله ته وی الله وی ته څنګه دوست دی چې خپل دوست له ملاقات نه غواړې؟ وی دا مرګ نه دی، دا مرګ ستا دپاره تحفه ده، ستا ډایرکټ الله سره ملاقات کېږي. د ما محترم نو چې مؤمن مؤمنی او انسان په خپل ایمان باندې پکا یقیني چې الله زبا وفات کېږم، زما به تا سره ملاقات کېږي. زندگی عارضي زندگی ده. زه اکثر خبره کوم، ګوره په دنیا کې مسافرین یو، دا دنیا نه زمو ستا تګ دی جي ډایرکټ الله سره ملاقات کېږي، بیا به څنګه ولاړ یم؟ نو خبره مې دې پورې کوله چې مرګ نبی علیه السلام مبارک وفرمایل، وی په آخره زمانه کې زما په امت کې به داسې خلک چې مرګ به بد ګڼي. دا د قیامت د علاماتو نه یو علامه ده. ګورې ښه،
چې مرګ نو صحابه ورته وی د الله رسوله دا ولې به مرګ بد ګڼي؟ نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل د دنیا د محبت د وجې نه او د بزدلۍ د وجې نه. خلکو به د دنیا سره محبت دونی، هغوی به د قبر دپاره دومره څه کړي نی، نو د قبر دپاره به تیاری نی کړې. نو یو انسان چې د یو ځای دپاره تیاری نی کړې نو تا نه تپوس کوم هغه هغه ځای ته ځان خوښوي؟ اوس ما ستا دنیا خوښه ده ځکه ځان له بنګلې تیاری کړي دي، په دنیا کې محلونه تیار کړي دي، ګاډي دي را سره، کاروبارونه هم دي، لیکن په قبر کې مو تا څه تیاری کړي دی؟ وایه ځان له څه محل جوړ کړی دی؟ وایه که نه ځان له څه کړي دي؟ د مرګ دپاره تیاری نشته، نو ځکه به انسان د مرګ نه یریږي. خبره دې پورې کوم چې مرګ د انسان دپاره مقرر دی. بهي زما ستا چې کوم ټیم مقرر دی پرښته به درز راکړي، زما ستا نه ګورې تپوس کولو نشته. الله فرمایي وی لا یستقدمون شیئا ولا یستاخرون، نه به یو ساعت رستو کیږي نه به یو ساعت مخکې کیږي. یو واقعه المستطرف فی کل فن مستظرف یو کتاب یو واقعه لیکلې ده، و یو زنانه و غلام یې ساتلی، نو د دا زنانه ولادت کې د بچی پیدا کېده. غلام ته وی ورشه زما بچی پیدا کېږي ډاکټر راوله. وی غلام چې څنګه رامنډې والې په لار کې ولې یو سړی راغی چېرته دی؟ یاره جي زما د نه کې بچی کېږي ډاکټر راولم. وی هلکه ګورې مه کوه. دی ورته وی ولې؟ وی ګورې دغه بچی پیدا کېږي نو دا به جینۍ پیدا کېږي، او دا جینۍ به دومره حسن والی چې په دا کلي کې به د دې د حسن د ډغرې ښځني. او بله خبره کوم دا زنانه به 100 کسانو سره بدعملي کوي، او د دې مرګ د جولاګي نه لیکلی شوی، د جولاګي نه به دا وفات کېږي. دی وی ښه ډېر ناشنا پې ولګېده چې کور ته یې رامنډه کړه، وی که بچی شوی و بس د ډېر ساعت تیر که تعجب کې پروت و چې دا سړی چې وی کتل پریشانه جینۍ شوی وه، د هغې جینۍ شوی وه. نو چې څنګه جینۍ شوی وه دی پوه شو چې بهی دا خبره خو رښتیا ده. چاقو یې راویست او هغه جینۍ په دا ګېډې باندې وڅیرله، ټوله یې وشلوله. دا ماشومه وړه کتره ماشوم یې د دې ځای نه دا ګېډې لاندې پورې وشلوله داسې، او وتښتېده، جلا وطن شو. چې وتښتېده ضمانت تیرېدا. غلام خو دې کلي کې غلام او بل کلي کې دی غلام، نو آزاد سړی و. بیا کاروبار به کو سړی چې محنت کوي، محنت کې برکت وي، حرکت کې برکت وي، محنت به کو الله وله مال ورک، او د دنیا مالدار ترین انسان ته الله جوړ کړ. نو دوی چې راشه زما یو کلی کوم چې کلی هغه کلي ته دی واپس راغی، ډېره زمانه پکې اوتې وه. ځان له یو بنګلم عالیشانه بنګله جوړه کړه چې هغه بنګله ټوله د شیشو وه، کاڼې ماڼې پکې نو. بیا تمنا وشوه چې بهی ماله اوس واده پکار دی، خو واده داسې پکار دی، داسې جینۍ پکار ده چې په دا کلي کې د هغې د حسن د مقابلې جینۍ ني. خلک ورته بهی دغلته یو جینۍ ده دی چې ورغلې رشته شوې ده، واده شوی دی. چې څنګه د واده شپه شوه، دی خپل ښځې سره انسان کله د واده شپې دی ډېرې خبرې کوي، ټوله شپه دی وده کېږي نه. دی ورته خپل بادرۍ بیانوي چې یاره جي ما دا کار کړی دی، دې ځای کې مې ازمرې د بریتو نیولې او هغه ځای کې مې دا پلانکې راوبغه، به دا واقعي شروع کړي. ناوې غریبې ته خو پته نه که نه چې دا دې څه درو وایي. ده ورته خپلې کیسې شروع کړي دي، خو دا حقې خبرې کولې. وی په دې کلي کې زه یو ښځې سره غلام وم، او په دا کلي کې یو جینۍ پاتې کېده، یو زنانه پاتې کېده، هغې بچی وشو. هغه بچی پیدا شه خبرې کولې. وی هغه بیا ما هغه ماشومه ما په منځ باندې وسیرله. نو دا زنانه چې دا خبرې اوري او خاوند یې خبرې ختمې کړې، نو دې سړي ته وی خاوند یو عجیبه خبره درته نه کومه. وی وکه که نه، وی کومه ښځه چې د کومې ښځې چې ته غلام یې او ماشومه دې سیرلې وه، هغه ماشومه زه یم چې زه ستا په نکاح کې راغلی. دی ډېر حیران شه چې دا خو د دې په باره کې ما یو خبره اورېدلې وه چې دا دی به د 100 کسانو سره بدعملي کړي او د دې مرګ به د جولاګي نه وي. وی دې زنانه وی ستا په باره کې خو ما یو خبره اورېدلې ده. نو دا زنانه دا جینۍ ورته وی څه خبره ده؟ وی ما دا خبره اورېدلې ده چې تا به د 100 کسانو سره بدعملي کړي. نو دا ښځې وه د واده په شپه وه، دی به ورته څه وي سر یې ښکته که غږ یې نه کو. ده ورته ښځې څه درته نه وایم، خو هسې معلومات کوم. وی او وی بدعملي مې کړې ده د سړو سره، بلا سړو سره مې بدعملي کړې ده، خو شمارلې مې نه دي، راته پته نشته چې د څونه کسانو سره مې بدعملي کړې ده.
دا خو پته ولګېده رښتیا ده. خو ښځې ستا په باره کې ما یو بله خبره هم اورېدلې ده، ستا مرګ به د جولاګي نه د جولا نه به وفات کېږي. نو دی وی ښه چې وی کتل اوس دی چې کم کټو په هغې باندې یو جولاګې داسې را روانو لکه الله چې کوم مرګ لیکلي هغه مرګ بدلیږي نه بس. وی یو جولاګې په تار باندې ښکته ښکته راته وی دی وی خاونده دا جولاګې یادې دا شی یادې وی او وی هغه جولاګې په لاس و په پونده یې په زوره راښکلو په پونده باندې یې مړ کړ. وی تا دې یادو چې دنه به زما مرګي وی چې په پونده باندې څنګه مړ کړ د جولاګي د مړ کېدو نه د هغه زهر اجینې د هغه پوندې تلي روز دوه پس هغه زنانه د هغې نه وفات شو. زما محترم نو خبره دې پورې کوم چې د انسان مرګ د کم ځای نه لیکلي په کم ځای کې الله وله وخت مقرر کړی دی. الله قرآن کې وفرمایل اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. الله فرمایي که تاسو په غټو غټو محلاتو کې ولې نه یې خو اسرائیل علیه السلام راغی و ټاپه یې در باندې ولګوله درزې درک به ستا ټیم ختم دی د دنیا نه. بس ستا نه ټول ارڅ ستا لذات خواهشات اولاد ښځه مال دولت بینک بیلنس ګاډي پراډوګان هر څه لاړه ستا بچو ته پاتې شو تور خورو لره روانې. نو خبره مې دې پورې کوله زما محترمو چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي تحفة المؤمن الموت. دا مرګ د مؤمن د پاره تحفه ده. اوس هر انسان د په خپل ضمیر کې د سوچ وکړي ګریوان کې چې ما داسې عمل کړی دی چې زه په دې مرګ باندې خوشحالېږم. تاسو به دا تصور وکړئ چې زه مرګ ته 24 غنټې تیار یم که نه د مرګ نه یریږم. نو وګوره که 24 غنټې مرګ ته تیار وي او لبیک و سعدیک دی ورته وي پوښته ایمان مې پکا دی الله به دې بخښنه کوي. او که لیکن د مرګ نه یریدې پته ولګېده اعمال دې قوي نه دي زما محترمو حال به دې په قبر کې بدي تیری دي تورې تیری دي. وی عمر بن عبدالعزیز رحمه الله تعالی یو خبره کوم په جنازه باندې ودرېده وی چې قبر ته نږدې شه وی ډېرې وجړل چاته تپوس وکړه حضرت ته قبر ته ولې جاړې وی ما ته قبر آواز وکړه چې عمره ته خبرې ما ورته وی نه که نه وی عمره زه داسې کورم چې ما ته څوک راشي تیرو والا کورم وحدت والا کورم. او زه یو خبره کوم انسان په دنیا کې د 3 څیزونو نه نفرت کوي. دې خبرې ته یاد ساته د 3 څیزونو نه انسان نفرت کوي په دنیا کې. په هغې کې د ټولو نه مخکې یوازېوالی دی. انسان یوازې ژوند نه خوښي دی به خامخا ځان له ملګري ګوري که هغه د سړو کې ملګري ګوري په ښځو کې یوازېوالی انسان نه خوښوي. او دویم چې انسان نفرت کوي د تیارې نه نفرت کوي زما محترمو. انسان تیاره نه خوښوي زما محترمو. انسان چې هر څومره دغه تیاره. او دریم چې انسان ته نفرت کوي تنګوالی دی تنګ ځای کې انسان خفه کېږي ډېر. نو دا قبر ورته آواز وکړه عمره د انسان فطرت چې د څه شي نه کرکه کوي هغه 3 واړه څیزونه ما دننه کور کې جمع دي. تیارم په ما کې دننه ده تنګوالم په ما کې دننه دی وحدت و یوازېوالم په ما کې ډېر دی. عمره تعالی څه چل دی چې په دنیا کې زما د کور نه غافل ما طرف ته د راتګ دی. نو خبره دې پورې کوم زما محترمو د مرګ نه مخکې الله سره رابطه جوړه کې او د قبر دپاره تیارې وکړه. داسې نه ده چې پته ونه لګېږي او مرګ ورې په دې نه ده چې زه ځوان یم چې کوم ټایم کې د مقررو یو درس به درکوي یو انسان له چې کوم دی نو د دنیا نه انتقال دی. حدیث ته غوږ دی تحفة المؤمن تحفه د مؤمن د پاره الموت مرګ دی ید الله لاس د الله علی الجماعت په جماعت باندې مراد ته جمع ده اتفاق و اتحاد یادي په دنیا کې. واخر دعوانا امین الحمد لله رب العالمین. امین شوق سره وایي امین الحمد لله رب العالمین. الله مونږ چې کوم درس ولوستو خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي. د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت شفقت الفت او محبت باندې خدای وګوري. الله د دې کتاب په برکت باندې حاضر مجمع کې چاته خدای څه قسم شرعي حاجات دي الله د خپل در نه پوره کړي. الله چا باندې څه قسم مشکلات دي دردونه دي مصیبتونه دي خدای په خپل د قدرت ختم کړي. الله په د حاضر مجمع کې خدای سپینګیري ناسي خدای عمر کې برکت واچي. ماشومان ناسي خدای بعامل عالمان حافظان قاریان مفتیان ته خدای جوړ کړي. الله نوجوانان ناسي خدای د خپل ځان او د دین سره خدای وابسته کړي. الله کاروباریان پکې ناسي خدای کاروبار کې برکت واچي. الله د چا رزق کمزور دی خدای د رزق باران په خدای وکړي.
د حلالو رزق انتظام خدای وکې قرضداري پکې ناستي خدای د قرضونو نه وساتې الله قرضونه په خپل دست قدرت باندې خدای ختم کې الله د چا زړونو کې څه قسم شری مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کې څوک بیماران دي په دا مجلس کې بیماران دي کورونو کې بیماران دي اسپتالونو کې بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کې الله دا کتاب د دې مجلس لپاره د جنت ته دننه کېدو سبب او ټیکټ خدای وګرځي الله د دې کتاب په برکت باندې دا مجلس د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او تاڼو کچرو هسپتالونو نه خدای وساتي په دا کلی کې خدای اتفاق او اتحاد خدای نصیب کې د چا په زړونو کې خدای د یو بل دپاره نفرتونه دي بغضونه دي خدای په الفتونو او محبتونو باندې خدای بدل کې دا کلی تا قیامت د سبا پورې خدای په اتفاق او اتحاد خدای وساتي د درس ته خدای څوک په شوق سره دی په شوق سره کینی خدای قدمونه په تله د نیکۍ کې واچي مقابله کې ورته خدای جنت ورکې خصوصا هغه خویندې میندې چې دا درس اوري الله زړونو کې څه قسم شری مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کې الله د هغې زړونو کې خدای څه قسم شری مقاصد دي هر قسم مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کې الله د عزتونو د لپټیو خدای محافظ شي بچي با عمله صالحان نیک دینداره با عمله عالمان قاریان حافظان کې الله څه قسم شری مقاصد او څه قسم په زړه کې څه قسم شری مقاصد دي الله څه قسم مقصدونه دي خدای په خپل د خپل در نه خدای پوره کې څه قسم دردونه دي په خدای په خپل دست قدرت ختم کې دین مجلس ته خدای په نظر د رحمت باندې وګوري دې مجلس ته خدای په نظر د رحمت باندې وګوري و پوخته ځن کدنم دا کني په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله